نو تربیت چې دی نو دا ډیر زیات ضروری دی. تربیت رونو دو قسمه دی، یو تربیت د بدن او د دنیا دی، او دویم تربیت د دین او د روح دی. منگا اکثری طور دی طرف تا سوچتا چه دا معشومان دا دی بدن مزیدار وی، دا دی دنیا خیسته وی، دا دی نوکری وی، دی تعلیم کروی، دا دی مارکیٹ وی، دا دی جیداد وی، دی تا نقد رازی او د دې مستقبل مزیدار وي. د دې فکر اکثر خلکو سره شته، دا ډېر کمی چې د اولاد باره کې ور سره د دې فکر نه وي. د دې فکر اکثر خلکو سره شته دی او ګوریم او زد پکې هم کوي چې د فلان کې زیه په یو سکول کې سبق کوي او داغی 15,000 روپے فیس دے، زما بچے با 10,000 روپو والا کے سبق ہوئی. دا یقینی خبر دا او دا طول پا دی بانی یقین نے چی سکول شو کالج شو دا دا بندہ دا دنیا سر تعلق لری، بھائی کی دا دن سر تربیت نوی چی دیر خبر وی بس دا دنیاوی او چې پکې ډیر دینو خي نو 15 وخت مونځو او داغه سبق او داغه ترجمه او اخیری له سورتونه کډیر شي، سورته عادیات او قاریه سرم شي. او که یو سړی ایم په اسلامیاتو کیو کی هاي کی بل سپاره ترجمو کی او لګ نور الیزاب پکې وي، خو هم د دې لپاره چې لکه پوزیشن خو اخلم اغم د دې د پاره نه وي چې ګینه د دې باره کې آخرت کې زمانه تپوس کی او دا چې کمندونو سدي او سندي ورو دا د دنیا تربیت ته او دا د بدن تربیت ته. دنیا او بدن اکثر مسلمانان د دې فکر خلکو سره شته دي. قرونو الله د مسلمانانو توجه یوی خبر تراړی. الله تعالی فرمایلی دی یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. اے مومنانو زانونا او بچی چیری زانونا خپل ماتا خپل اهل و عیال خپل متعلقین چی دی نو دا دا آخرت دور نبچ کئی، دا دا آخرت دور نبچ کئی. یعنی پا دنیا کی دا دا سے تربیت او کئی چی پاغی تربیت پا ذریعہ بانے دا آخرت دور نبچی. پخپل اللہ سبان اخپل بچی اور تا مارتا ہوئی، پخپل اللہ سبان اخپل بچی دوزخ تا مارتا ہوئی. قو انفسکم و اہلیکم نارا. زانون اخپل اخپل بال بچ خپل اہل و عیال خپل متعلقین تا چی دا چا ذمہ داری اوالا دا پداسی طریقہ بانے دا غی تربیت اکا چی دا غی تربیت اثر داوی چی دے پا آخرت کی دا دوزخ نبچ شی. او قرآن کریم دا اولاد پا بارکی ویلی دی دا مور و پلار بارکی اللہ تعالی اولاد توی وبالوالدین احسانا ورپسی فورن راوڑی ولا تقتلوا اولادکم من املاق. بچوتا اللہ رب العزت حکم کردے وبالوالدین احسانا دا مور و پلار سرا خیست سلوک کوئی، بہترین سلوک کوئی دا مور و دا پلار سرا چی دا غینا بہتر سلوک نور نوی.
او مور او پلار ته د اولاد بارکی الله تعالی حکم کوي ولا تقتلوا اولادکم من املاق خپل بچی د لوګي او د غریبای د وجه وجنی ما د لوګي او د غریبای د وجه نه خپل بچی وجنی ما د روزای ذمہ داری دانو هغه الله غسته دا نحنو نرزقکم و ایاهم الله تعالی وی ز تاسو لم روزی در کوم او د بچو لم ز روزی ور کوم علما ذکر کوي امام راغب مفردات کی ذکر کوي د بچو وجل پاربو کې دو قسمو یو دریم قسم و سراغ ذکر کوي و یو وجل داو چې جنکه به وجل د شرم د وجنا چې خلق بوئی چې لوري شوی دا او بیا دا لور بل چاله په نکاح ورکوم نو دا پکې یو یمسکه علی هون ام یدسه فی التراب الا ساء ما يحكمون نو جنکه به وجل دویم وجل دا اولاد داو چاغی نارینه به وجل او زنانه ما شمان به وجل د دې وجنا چې یا من غریبانان یو یا بدای سبا سخوري یا خو با سړی غریبو ناغوی سبزان لو سخر ما چې بل خلل علی سیواشي زدا یو خلل نشم د کول ګران ګرانی د یار څه پته لتا څه پته وروي او دا چې بل راته سیواشي دا بلوي لانجی نا اولاد به وجه غریب وو کله به دې غریب نو مالدار وو خود سره بغمو چې لا سبا می دا بچیل وی شینو دې به بیا سخري یا به غریب شمه قرآن دواړه ویلي لا تقتلوا اولادکم من املاق لا تقتلوا اولادکم خشیه املاق اولاد وجنی ما د غریبای د وجنا درم اولاد وجل چي نو هغه دادی هغه عالم ذکر کړی دي مفردات کی امام راغب چې اولاد د دین نه محروم کول د قران د علم نه د قران د تعلیم نه د شریعت نه محروم کول د الله د پیژنګلو نه د پیغمبر د پیژنګلو نه او د شریعت د علم نه محروم کول هغه محروم کول پدې باندې چې را دی بیا سبا سخري یا مونږ وایو چې خنه او کرشي او مونږ له سو غټي بیا دا تاوانونه دي او دادی نو اولاد ته دینی علم نور کوي د دین علم د قران علم د روحانی تربیت دینی تربیت مدرسې طرف ته نراولي ویره ده بیا سبا سخریا امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی یو طالبو داغه طالب نوم یعقوب وړو کېو هغه سبق وسروي جمعات کې داغه وړو کې پلار مرشو مور ور په سراله او بوې ته د جمعه مدرسې نه د مدرسې نه بوته امام ابو حنیفه رحمه الله مدرسه کې قتل وړو کې نشته ډیرو خيار وړو کې او ته وی چاته وی مور ور په سراغله او بوې تله دي امام صاحب لاړو وره ته ټکوي بيبي تا دا بچی راوسته دي ویا د پلار مړ شو او زه کونډه ما یو د قضیه مې نه او زما د پالنې سوق نشته دله بسو پکوړې مکوړې کوم یا ور الوا په خوم ککوړي اب د بازار ته وړي اب خرڅي او زما د دواړو گزاره بکیږي زه د سبق خرچې نشم برداشت کوله د مدرسې خرچې زه برداشت کوله امام سے وتوی بیبي ستا خرچه او د بچي خرچه دی په ما شو او دا بچي راکه مالا دا بچي دی مال راکه او خرچه په ما شو هغه وتوی من غریبانان یو او موږ نشو کوله امام سے وتوی اورز بدا سراشی چې دا الګ په د بادشاہانو سره د پستی الوا خوري
دا لک په د بادشاہانو سره د پستی سخوري الوا خوري هغه بیبي وی خان در اپورې ما من غریبانان او د بادشاہانو بیا د پستی سشه الوا هغه وړو کې امام سے بوتو دا هغه بیبي خرچه به برداشت کوله د هغه وړو کې نه امام ابو یوسف جوړ شو چنه ما او تانو ملو امام ابو یوسف داغه نه امام ابو یوسف جوړ شو یا ورځ هارون رشید باچا سره ناستو او د قاضی القضات چیف جسټسو د ټولو قاضیانو قاضیو د ټولو ججانو ججو امام ابو یوسف رحمه الله تعالی نو د پستی حلوا مخه ته پرتاوا دا سوي قتل نو پجړا شو هارون رشید ته تاسو کو ویداول جاړي ویاسي بس خبر را تر یاد شو وې زوړو کې ما او زما استاد زما مور ته ویلو چې دی به ورځ د بادشاہانو سره د پستی سخوري حلوا خوري د پستی حلوا بخوري وې زما د استاد خبر الله رختیا کړه هغه رختیا کړه زه غریب بادشاہانو سره ناستې موضوع سلوا خورم د رزق ذمہ دار الله دی د دې وجه نه ته معشوم مدرسه کې نه داخله منګه وایو نه په خله باندې خوځړه کې مدقې لکه په خله ځکه نه وایو چې ما ډیره بده خبره ده کنه سره دا وسوي چې لکه دیو زما مدرسه کې خو زمونږ د کلیوالو خلکو نه مدرسې ولې خالی دي او سکولونه ولې ډک دي ولې ډک دي صرف او صرف د دې د وجه نه چې مړه دی او بیا د جمعات مولای نو بیا وسخوري بیا وسخوري دا الله تعالی وی لا تقتلوا اولادکم دا قتل روحانی دی دا معشوم وجلی چې داغه فکر تا وجو داغه ایمان تا په سکول باندې جوړ کو داغه ایمان تا په کالج باندې جوړ کو داغه ایمان تا په عہده باندې جوړ کو دا تربیت یوازې د بدن نه نه نن منګ او تاسو زمون په ذهنونو کې او زمون په فکرونو کې د غیر د اختلاط د وجنه چې منګ اغیار سره ګډ وډ شو اغیار سره من ګډ وډ شو په تعلیم په ذریعہ د خبرونو په ذریعہ د ډرامو په ذریعہ د فلمونو په ذریعہ د فیسبوک په ذریعہ د واتس اپ په ذریعہ که یو سړی आवाज ناشته نو هغه د غیر په مجلس کې ناشته یو سړی आवाज ناشته نو هغه د غیر په مجلس کې دی هغه سره موبایل له او د انګریزیانو فلم ګوري بس انګریز وسره ناشته کنه او پاغي کې د فکر بدليږي پاغي کې د سوچ بدليږي انګلیش والوي we the world is a global village وی دنیا تلیل رالا دنیا تلیل رالا خود دنیا د یو سر فتنی بل سر لوړلې د هغه خلکو نظریه وا چې صرف دنیا دا وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا د هغه کافر نظریه وا چې ژوندوم دا د مړه بس لایف انجای کول غواړي د دې ژوند نه مزه غستل غواړي نن مسلمانو موي مړلان ژوند دي دالک پچرت کې تیرا ول غواړي د داړو دا سوچ نشته لکه په خوانو بداوي وی ممات ثم قبر ثم حشر حدیث خرافت یا ام امری مرګو بیا ورپسې قبر او بیا ژوند کېدل دا مړه څه څور دی اوس مسلمان په خلی دا نشي ویلې خو عملی طور وی دی باندې یقین نشته عملی طور صرف دومره ده چې وبالآخرة هم یقرون وبالآخرة هم یوقنون خبره نشته چې د آخرت یقین نه بس صرف آخرت په خلی وی هر یو بل یادی چې دا پلان کې بډاډه نه لګي سملی باندې او قبر ته بنزي اپ خپل نه وي چې زب سملم نه د اغه د وجنه
دا غیر د اختلاط د وجنه د غیر تعلیم د وجنه سکول له کپاغي کې ټول کتابونه دي پای کې صرف سوچ د دنیا جوړیږي او فکر د دنیا جوړیږي دنیا به څنګه ټم سب جوړېږم څنګه به بایلم څنګه به کمندنو خرج کوم آمد به څنګه وي خرج به څنګه وي لګښت به څنګه وي بچت به څنګه کوم د دک کې کار دی پای کې صرف او صرف دنیا ده پای کې د آخرت یو حرف هم نشته قرآن ویلی دی ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق قسم دې چې دی خلکو ته خپته ده چا چې واغز دا ضرري علم چا چې واغز صرف د دنیا علم نو ما له في الاخره من خلاق د پاره په آخرت کې صبر خد ثواب نشتا الله وی دی خلکو ته خپته ده رونو دا غیر د وجنه په من باندې ماده غالبه ده په من باندې دنیا غالبه ده او د دنیا فکر دنیا خیسته کول دا غي په شانتي زمنګم صرف بدن تا او بدني تربیت تا جسمانی تربیت تا دنیاوی تربیت تا فکر ده که یو سړی ده اغا اعلی تعلیمو کی اعلی تعلیم خوچ تپوست نو کینو کی دیشی چه لم یلد و لم یولد کی فرقون کی او لم یولد لکواله والا نے مجھے غلط لکھوئے تھا اغا بیا دغا نشیوئے سورة الاخلاص سم نشیوئے گنیا سے دغی سڑی و سمر تعلیم کردو لگا او دا ملک لوی وکیل لوی دغا سپریم کورٹ وکیل او د زردالو د کیس وکیل اعتزاز حسن نے که سبلا دے اغا بیا چه کمدنو ورپسیم غلط که کنا لکه شرم خدا ری اغم بیا غلط که او بیا ولو اندوی جنه پتخ ورکڑی دا اندوی جنه او اغی چه کمدنو صورت عصر پخکولی آواز کیوی بیمار دا قرآن دا تلاوت دیر مزارا کی اگر کزی اندوائی او دا تجوید کیوی اغا صورت او دیل شرم نورزی دا مسلمانان دی دا تعلیمونه کړی نه دي بیا کړی په کلو علاقو کې تاسو کا د مرز د مسلې نه خبر د مرز د مسلې نه او تعلیم شوی تعلیم سره چلاسی و خبره وی بگویا در کسه تعلیم کردم الف را سوکا جرجیم کردم بگویا در کسه تعلیم کردم الف را سوکا جرجیم کردم هر سړی وای ز تعلیم یافته ما تعلیم سره الف نیغ لیکا جیم کوګ لیکا بل تعلیم دا تعلیم د الکان چې ته کاکا خواله تلو زمیدار کاکا خواله وتوی کاکا وی تا انګریزي ویل دا کالجیان الکانو هغه توی بچی د انګریزي څه شي دا سبلا دا خو زنه پیژنم دا سار چي سره خلک کوي ما خام ډوډۍ څه سبلا دا هغه وتوی وی دا خو داسې داسې لیکل شي داسې داسې په داسې داسې کول شي لیکل شي هغه ته خامہ وې کچ ته دا ډیر دغه شعر دا سکګي وږي امتیاز خو زما غویم کوي چې پارټ رواني دا سکګي وږي امتیاز کوي ما کې دا خو زما غویلو مرزي دې په دې دومره فخر کوي آیا د دې په قبر کې سشته دی د دې په آخرت کې سشته دی دا صرف بدنی تربیت تیرونو دا دی ولو کو بچیلا صرف بدن پسې چې کمنو رواني چلاسی بابا یوزای کې ذکر کوي وی خدایا تن پرستیا مشد اندر دیار ما خدایا تن پرستیا مشد اندر دیار ما روخی مردم بفضلت سوئی جابوده چی خوشبوده خدایا تن پرستیا مشد اندر دیار ما اے اللہ صرف و صرف دا بدن غلامی زیادہ شوا او صرف دا دنیا و دا بدن پسی شو خلقو دنیا دا پارا و دا بدن دا پارا دیر منڈی و ترلی شروع دی نوی روخی مردم بفضلت سوئی جابو دے چی خوشبو دے اے اللہ ارمان چی دی خلقو توجہ لگ دی روح توموے ارمان چی دی توجہ لگ دین توموے
او هغه طرف ته لګ توجه راړولې وې ورونو لغون تکید ما شومانو دینی تربیت هم پکار دے د ما شومانو د دین اسلام پکار دا او داسی تربیت پکار دے چې سبا په آخرت کې تا جنت تراکاږي او استاد پارا غد سر تاج شي ا سر تاج شي او عزت شي استاد پارا اولاد لداسی تربیت وکا داسی تربیت اولاد لوکا چې په دنیا کې مستا تابعدار ولاړی دانه چې بیا بیماری او کرکدنه کې او ماس کې چولې چې د بابا کرونا د مونږ ولنو نوکر ولنی وي نوکر ول بیا نیوي نه د بابا خدمت په خپل کې یو عالم ذکر کوي یو بیمار پوسل